جمعو کې ما ستاسو په وړاندې دا خبره ذکر کړې وه چې دوه اصول د هدایت دي او دوه اصول د ګمراهۍ دي. دوه جمعو کې ما ستاسو په وړاندې تفصیل ذکر کړی و. خلاصه او حاصل او نچوړ زما د خبرو دا و چې کوم پیش آمده مسایل دي په دغه کې په دوه سلسلو باندې دغه سلسله روانه ده. لکه ما د هغې لپاره مثال ویلی و چې دنیا کې یو ایجاد دی یو اعتماد دی. ایجاد او اعتماد دا دواړه ملګري شي دنیایي نظام په دغې باندې روان دی. همدغسې دیني سلسله کې په پیش آمده مسایلو کې یو ته مونږ اجتهاد وایو دویم ته مونږ تقلید وایو. پیش آمده مسایلو کې دینی نظام په دغه باندې روان دی. د هغې ما تاسو په وړاندې تفصیل کړی و د قرآن و سنت په رڼا کې. بیا په هغې باندې اشکالات و جوابات هم ما ویلي. نن مختصرو الفاظو کې ستاسو په وړاندې دا خبره عرض کوم چې دغسې دې وخت کې دنیا کې که تاسو وګورئ څومره ګمراهي چې ده ضلالت چې دی دا هغه بنیاد هم په دوه څیزونو باندې روان دی. مونږ هغه تعبیر کوو یو ته مونږ الحاد وایو او دویم ته مونږ بدعت وایو. الحاد څه ته ویل کېږي هغه پوره تفصیل دی زه به تاسو هغه علمي تفصیلاتو ته نه بوځم اسانو الفاظو کې به ووایم. الحاد څه ته ویل کېږي بدعت څه ته ویل کېږي. الحاد ویل کېږي په دین کې د یو ثابت شده مسلې نه انکار کول. بدعت ویل کېږي یو مسله دین نه وي هغه دین ګرځول. په دین کې یو مسله ثابت ده د ثابت شده مسلې نه انکار کول دغې ته الحاد ویلی شي. یو مسله په دین کې نشته دی هغه دین ګرځول دغې ته بدعت ویلی شي. محترمو د الحاد مثال علماء کرام ورکوي. کله به تاسو کتلی وي مونږ فصل وکړو غنم وکړو جوار وکړو په دې غنمو جوارو کې هغه محترمو څه څښابوټي راخیږي. دویم نمبر په دغه فصل کې تاسو کتلی یو چینجی کېږي. دا چینجی د فصل خوري. دا چینجی چې کوم دی چې اصل فصل بنیاد وباسي هغه ختموي. دا د ملحد مثال دی. د ملحد هم د دین بنیاد خوري د دین بنیاد نړوي. او کوم څښابوټي چې وي تاسو هغه کتلی وي دا د بدعاتو مثال وي. او عجیبه خبر هم دا وي د هرې علاقې د فصل سره څښابوټي جدا جدا راخیږي. تاسو که زمونږ پېښور کې وګورئ دلته جوار وکرو د دې پېښور په یو علاقې کې به یو قسم څښابوټي راختلی وي. مردان کې تاسو وګورئ هلته به بل قسم راختلی وي. چرزده کې تاسو وګورئ بل قسم به راختلی وي. همدغسې بدعات د هرې علاقې جدا جدا وي. دین یو وي سنت یو وي د هغې سره څښابوټي د هرې علاقې جدا جدا وي. دویم نمبر علما د هغې مثال ورکوي. د ملحد مثال چې دی د دین بنیاد نړۍ دا ختموي. ملحد څوک دی په دین کې ثابت شده مسلې دي د هغې نه انکار کول یا د دین داسې تشریح او تعبیر کول چې هغه د اجماع د امت نه خلاف وي هغه د قرآن مجید د نصوصو نه خلاف وي. لکه تاسو ګورئ د ختم نبوت مسله را روانه ده. زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق او اجماع په دې خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله د نبوت ټول کمالات ختم کړي دي. ټول فضیلتونه ور باندې ختم کړي دي. د نبوت دروازې پر رسول الله باندې ختم کړي ده. د دین وروسته دنیا ته بل څه قسمه نوې نبی نشي راتللی. د رسول الله نه وروسته بل چاته نبوت نشي ملاوېدلی. اوس قادیاني راپاڅېدو یو نوي معنا او تشریح پیش کوي. هغه وایي یاره دا خاتم خو په معنا د مهر سره راځي. دا مهر مخکې د الله سره و هغه د نبوت درې قسمونه جوړوي. دا مهر چې به الله په چا باندې لګو هغه به د الله د طرف نه نبی راتلو. اوس دغه مهر الله نبی علیه صلات وسلام ته ورکو. یو څوک چې د نبی علیه صلات وسلام زیاته اتباع وکړي نبی علیه صلات وسلام ور باندې دغه مهر ولګوي دا ذلي بروزي نبی جوړ شي په دې سره. اوس دا ګوره یو دغسې تشریح کوي چې دا د قرآن او سنت د نصوص سره متصادم ده. د امت اجماع چې په کوم څیز باندې را روانه ده د هغې سره متصادم ده. د دې وجې نه دې ته ویل کېږي الحاد. مونځ دی مونږ کوو 5 ټیمه مونځ دی دې ته مونږ مونځ وایو. دا د مسلمانانو اتفاق دی. د نصوصو نه هم دقه ثابت ده.
تعامل سره هم دا ثابت ده. اوس یو سړی را پاسېږي هغه لمونځ یو بله تشریح کوي چې زمونږ د مسلمانانو د دې اجماعي تعبیر او تشریح نه خلاف ده، دې ته ویل کېږي الحاد، دې ته ویل کېږي ضلالت. د مسلمانانو په منځ کې د صحابه کرامو نه تر اوسه پورې د امت په دې باندې اتفاق دی چې کم پیش آمده مسائل دي چې باقي د قرآن او سنت نه نص موجود نه وي یا په دلایلو کې تعارض راغلی، څومره چې اجتهادي مسائل دي د دې امت په دې باندې اتفاق دی چې د دین څومره مجتهدین دي د هغوی تقلید به کولی شي. اوس یو سړی را پاسېږي د دغې انکار کوي او امت کې یو بله لاره پیش کوي، دا الحاد په دې امت کې. د دې امت اتفاق دی په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي چې اجتهاد د مجتهد دا حجت دی. فاعتبروا یا اولی الابصار. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی الاعتبار هو القیاس. بے د امت اجمام په دغې باندې ده. اوس یو سړی را پاسېږي د مجتهد د اجتهاد د حجتیت نه انکار کوي، د الحاد لاره جوړوي په امت کې، دې ته ویل کېږي محرم الحاد. دویم بد خو د الحاد بیا درجې دي. نن سبا یو هغه دي چې د الله د وجود نه انکار کوي، یو هغه دي د حدیثو د حجتیت نه انکار کوي، یو هغه دي د فقه د حجتیت نه انکار کوي، د اجماع د حجتیت نه انکار کوي. دا یو ډېره لویه سلسله ده، ان شاء الله ورځ به موږ تفصیل کله بیانو جمعو کې ده. او دویم نمبر بدعت دی. بدعت څه شی دی؟ نو بدعت ویل کېږي د هغې ګڼ تعریفات کړي دي علماو، خو آسان تعریف د ټولو نه دا دی یو څیز په قرآن کې نشته دی، احادیثو کې نشته دی، اجماع کې نشته دی. زمونږ څلورو مجتهدینو فقهاو امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله د دې څلورو امامانو نه نه دی ثابت یو سړی کوي او دین یې ګڼي، دې ته ویل کېږي بدعت. مونږ وایو څلور دلایل د قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. یو مسله په قرآن سره نه ده ثابت، په حدیث سره نه ده ثابت، په اجماع سره نه ده ثابت، د مجتهد په اجتهاد سره نه ده ثابت، او اوس یو سړی را پاسېږي هغه کوي او دین یې ګڼي، دې ته ویل کېږي بدعت. البته که یو کار یو سړی کوي چې نه په قرآن کې شته دی، نه په حدیث کې شته دی، نه اجماع کې شته دی، نه د مجتهد نه ثابت دی او دی دین نه ګڼي، دغې ته بیا ویل کېږي رسم او رواج. خو دواړه پرېښودل پکار دي. بدعت محترمو دا ډېر خطرناکه ګناه ده، خطرناک عمل دی. د شرک نه وروسته چې زمونږ په دین کې د ټولو نه زیات مذمت راغلی دی، بدعت راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د بخاري شریف دی، زما بعضې امتیان به پرشتو روان کړي جهنم ته به راکاږي بوزي وی، دا مسلمانان وي، زه به وپېژنم، د څه نه به وپېژنم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د بخاري دی، زما د امت د اوداسونو د اودس د اندامونه به چمک کوي، پړق به کوي، زه به وپېژنم دا زما امتي دی. زه به فرشتو ته آواز وکړم، ویې دروئ زما امتي دی، چېرته بوځئ؟ وایي ما ته به آواز راکړي، انک لا تدري ما احدثوا بعدک، تا ته پته نشته دی دې خلکو ستا په دین کې څه څه بدعات ایجاد کړي. او یو بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعت ضلاله، هر نوې کار په دین کې چې یو سړی دین ګڼي او کوي دا ګمراهي ده. وکل ضلالة فی النار، هر بدعات والا دا به جهنم ته ځي، جهنم کې به وي. او یو بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په امت کې یو بدعت شروع شي، الله د دې بدعت په بدله کې د هغوی نه یو سنت اوچت کړي. څلورم د دې بدعت قباحت دا وي، کله چې یو قوم کې بدعت راشي د ده په زړه کې د سنتو اهمیت ختم شي، کم شي. بدعتي سړي سره د خپل بدعاتو چې څومره اهمیت ورسره وي، دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه وي ورسره. په سنتو باندې دی نه خفه کېږي، په بدعاتو باندې ته درد رسېږي. د ده د یو بدعت رد ته وکړه دی دومره خفه شي، یقین وکړه په هغه ځای کې که سلو سنتو رد وشي ده ته په هغې درد نه میلاوېږي. او ملا علی قاري رحمه الله لیکلي دي، وایي د بدعتي سړي ته الله اکثر ایمان هم نه ور نصیب کوي. بدعتي سړي ته دا بدعت تیارې دي، تیارې دا سنت رڼا ده. بدعتي سړی دا بدعت دا تیاره رڼا ګڼي.
نو په وخت د ځنکدن کې دته د تیاره رڼا ښکاري او رڼا ورته تیاره ښکاري، نو په دې وخت کې د ایمان نه محروم شي، بې ایمانه لاړ شي بدعتونه وچې. او زمونږ فقهاو خو دومره پورې سختۍ سره د بدعتو خبره کړې ده. یو سړی دی نعوذ بالله په جومات کې شراب څښي، نعوذ بالله په جومات کې زنا کوي، دا ډېره لویه ګناه کوي، د الله کور دی. لیکن یو سړی بدعت کوي، بدعت د دې بدعتي سړي ګناه د دغه شرابي نه د دغه زناکار نه زیات. وجه څه ده؟ هغه شرابي د خپل شراب ګناه خو ګڼي که نه مسکم، دا زناکار د خپل زنا ګناه خو ګڼي، دا بدعتي سړی دا د خپل کار دین ګڼي دي. دې وجه نه چې یو څیز ته ګناه نه ګڼي، بیا به توبې د کوم ځای میلاو شي درته. او بل لویه اهمه نکته پکې دا ده چې دا بدعتي سړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ناقص ګڼي، د دې وجه نه پکې اضافه کوي، د خپل طرف نه اضافه کوي. تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې منځونه کړي دي، صحابه کرامو کړي دي، زمونږ د دین امامانو کړي دي، په خپلو کتابونو کې هغوی د جنازې منځونه لیکلي دي، طریقې ټوله په ټوله باندې لیکلي ده. لیکن تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات د دعا چاته ضرورت و؟ هغه په یو ساعت تر کتابونه وګوره، په هر ساعت چې کله رخ بدلو دعا یې ویلې ده، د مونځ کله چې د مونځ نه فارغ شو مختلفې دعاګانې یې ویلې دي، کله چې د خوب نه پاسېدو دعا یې ویلې ده، او داسې شروع کوو دعا یې ویلې ده، او داسې ختموو دعا یې کړې ده، کله چې رسول الله سورلۍ ته ختو دعا یې کړې ده، سورلۍ روانېده، یعنی یو داسې لمحه نشي ښودی چې د الله پیغمبر ته دعا نه وي کړې. لیکن ته چې کله راشي دا جنازه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، لیکن جنازې پسې متصل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا نه دي ویل چې او صحابو راځه شئ دعا وکړئ. صحابه کرامو زموږ نه زیات ځان محتاج ګڼو، جنازې صحابه کرامو کړې دي، لیکن صحابه کرامو دا نه دي کړي چې جنازې وکړله الله راتاو شي لاسونه اوچت کې دعا وکړي. او دا دومره عجیبه خبره وي، دا بدعتي سړی چې په نن سبا چې د څومره بدعت کوي که نه، د دې سره غټ دلیل څه ورسره وي؟ وایي مړه څه بد شی خو نه دی که نه، خو ښه کار دی، دا ورته د نفس او شیطان خیسته کړي. نو په ښه کار سره خو ته په عقل په بنیاد باندې په شریعت کې اضافه نه شي کولی. تاسو ګورئ اذان ښه شی دی که بد څیز دی؟ ښه څیز دی. الله اکبر الله اکبر د الله بړۍ بیانېږي. لیکن که اوس یو څوک جنازې ته اذان شروع کړي، ته ورته یار د اذان ولیکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی؟ نه. صحابه کرامو کړی دی؟ نه. زمونږ په څلورو فقهو کې دا شته دی؟ نشته دی. هلته خو یې د جنازې طریقه خورې د اذان یې پکې نه دی لیکلی، تا ته به ولې د اذان بد شی دی؟ نو ته به ورته چې بد شی نه دی، خو الله تعالی دې عقل درکړي، په دې موقع شریعت مونږ ته دا نه ده راښولي. د اخترونو منځونه دي، مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې راښولي ده، زمونږ فقهاو هم دقسې لیکلي ده. اوس که یو سړی د اختر د مونځ د مخکې راغی دلته اذان شروع کړ الله اکبر الله اکبر، تا د لاس نه ونیو کاکا دا څه کوې؟ اذان کومه که نه؟ تا د چا ویلي چې اذان کوې؟ ولې اذان بد شی وي؟ د الله بړایي بیانوم ثواب دی پکې، بابا ثواب پکې دی، خو په دې موقع مونږ ته شریعت دا نه دی راښولی. اوس چې ته د اذان کې په دې سره ته بدعتي ګرځېږې، ګوره دا اذان و چې الله 60,000 نیکۍ درکوي، لیکن په دې موقع ته دقه اذان کې او ته په بدعتي ګرځېږي. تاسو ګورئ خیرات دی، خیرات صدقه څومره لوی د اجر او ثواب وړ دی، لیکن دا خیرات او صدقات شریعت د یو عبادت دپاره وخت نه دی خاص کړی. تا ته وایي کلم صدقه کولی شي ویکه، کلم خیرات کولی شي ویکه، مړی پسې کې ژوندي پسې کې، کله چې کې ستا زړه واړي ویکه، چاته پیسې نغدي ورکې، روټۍ پسې بخې بچه، څه طریقې سره ته کولی شي شریعت حدودو کې وکړه. لیکن که ته د دې لپاره اوقات خاص کړې، ته وایې یاره د جمعې په شپه په دې کې ډېر زیات ثواب دی، د جمعې په شپه دومره ثواب دی چې هغه په بله شپه پکې نشته دی. مړی وشو، اوس په دا 9مه ورځ یا په 40مه ورځ په دې پسې دا خیرات ضروري دی، که په دې ورځ مې ونه کړو زه ګناهګارېږم، یا په دې 40مه پکې دومره زیات اجر دی چې په بله ورځ پکې نشته دی. اوس دا ګوره شریعت د یو عبادت دپاره تخصیص د وخت نه دی کړی، ته ورته کې په دې سره د عمل بدعت ستا حق خیرات ستا لپاره وبال ګرځېږي واپس.
دې وجې نه محترم مونږ به اعمال کوو اول به ځان د شریعت نه خبرو دغسې نه چې هندو ستړی خدای ناراض ولا قصه ونه ګرځي پیسه هم ولګو وخت هم خراب شو اخره باندې الټه وبال وګرځي برحال مارس کوو چې یو الحاد دی یو بدعت دی تاسو کو وګورئ الحاد پچا کې بے منته کیږي او بدعت پچا کې بے منته کیږي الحاد چې دی دا په لیک کا پړه طبقه کې بے منته کیږي او بدعات د په جهلو کې بے منته کیږي الحادو تاسو ګرنو ګورئ د تعلیمي ادارو ته زیات تر ورشي الله د وجود انکار هلته شروع دی د حدیثونو انکار هلته شروع دی مذاهب په حواله سره کې تاسو دننه راشئ کوم خلکو دوه درې ټکي ویلي څو کتابونه کتلي هغه پاسې کله د ابوبکر صدیق ریوان تعالی سره چي کله د عمر فاروق ریوان تعالی سره چي او عمر 50 فتوی د حدیثونو خلاف ورکړي کله پاسې کې امام ابو حنیفه ریوان تعالی سره چي امام ابو حنیفه په دې کې حدیثو مخالفت کړي دي په دې کې د حدیثو مخالفت کړي دي امام ابو حنیفه له حدیث نو ورتله ما ګوره یو حدیث ګوري په خپل اسلاف باندې لام توان شو د الحاد زیات تر د پلیک کا پړه طبقه کې به مونته کی دوه درې ټکي ولولي په خپل عقل باندې اعتماد شروع کی مخ په وړاندې لړ شي ګبراش او بدعات چې دي د په جوهله طبقه کې ټکي نه ورزي بس صرف او صرف عشق او محبت دې حد ته ورسولې چې پاږي کې غلو کې خپل حد نه واوي علماء فرمایي د دې الہات بنیاد د الله ولو ګستاخی وي بے ادبی وي او د بدعات بنیاد د الله ولو په محبت کې غلو کول وي د حد نه وختل وي شریعت کې دواړه خطرناک دي ګستاخی هم خطرناک را محبت کې د حدودونو تجاوز کول دام خطرناک دي خو بیا هم د الہات به د بدعاتونو زیات خطرناک دي ځکه محبت خو عشق خو د یو حد پورې مطلوب دی لیکن گستاخی په هیڅ صورت کې قابل برداشت نه ده په شریعت کې حدیث قدسی دی الله رب الجلال فرمایي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق تاسو ټول قران وګورئ احادیث وګورئ په دوه سيزونو باندې الله د جنگ اعلان کړی دی اول نمبر سودخور ته الله د جنگ اعلان کړی فاذروا بحرب من الله ورسوله زمون ملک مسلمانانو ملکونو کې سودی نظام محترمو د زمون معیشت چې ټول تباہ او برباد دی مونږ تر اوسه پورې مسلمان د دې باوجود چې مونږ مسلمانانو د الله سره د جنگ کې راګیو زمون بینک کې زمون ټول کاته نظام د پسود لګیا دی الان کې حدیث کې راځي د سود ادنا نه ادنا ګرا د لکه خپل مور سره 36 پیری زنا کولو برابر سود محترمو دا ډېر خطرناک څه دی زموږ مسلمان ملکونه په دې لعنت اخته دي الله دې وکړي چې زموږ دغه ملکونه د دین آزاد شي بیا به زموږ د ملک معیشت مخ په وړاندې لاړ شي هغه وخت پورې به زموږ معیشت څه ترقي وکړي چې موږ د الله سره به جنګ باندې هغه وخت پورې به موږ خوشحالي سو ګورو چې موږ د الله سره به جنګ باندې زموږ د معمولی نه راواخله تر هغه اخري حد پورې د ټول کاته په سود باندې روانه اوس خو کوششونه شروع دي ابل ورځ په شیخ الاسلام اعظم الله مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو قائد جمعیت اعظم الله فضل الرحمن صاحب دامت برکاتو د ملک مقتدر علما تمام مذاهب والا هغه ټول بدري باندې راجم شوی میټینګ یو کو چې موږ متبادل پیش کو او د ملک رمونګه د سودی نظام په ست طریقې سره موږ د دینه چھٹکارا حاصل کو او د کفر چې موږ باندې کوم سودی معیشت مسلط کړي دي د دې مسلمانان آزاد شي واخلي الله دی وکي چې د دیو دغه کوششونه کامیاب شي الله دې بد نظرونه وساتي ان شاء الله د دې سره زموږ ملک مخ په وړاندې ترقی وکي او قدم به ترقی والی ان شاء الله یقین نو که تر څو پورې چې بدغه سودی نظام زموږ ټول نظام تباہ دی خدای یو سیس په ټولو کې هغه جر لدا چې موږ د الله سره په جنگ نوځو بالله نو د الله سره وسو جنگ وکي الله دې دغه مشرانو ته ډېر خیرونه ورکي او الله دې دیو دغه منصوبه مخ په وړاندې کامیاب کړي کم خلک چې مخالفت کوي الله دې هغوی ته هدایت وکړي بهرحال محترمو یو سودخور ته
او دویم نمبر من عاد لی ولیا فقد آذنته بالله. الله فرمای څوک چې زما دوستانو سره د نیکانو خلکو سره دشمنی کوي، بغض ور سره ساتي، عداوت ور سره ساتي، الله فرمای زره دې سړي سره په خپل د جنگ اعلان کو. یو بزرگ دی ځان ته چې اهل حدیث وایي په مرتبه د دیو بشر تیر شوی دی، داود غزنوي، سوانح د چاپ شوي دي هندوستان کې وو. د مدرسې یو طالب وو، دور حدیث طالب وو، چرته جمعې ته بیان ته ولېږو. نو چې بیان ته لاړو، په خپل بیان کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې ګستاخي وکړله. ویل امام ابو حنیفه حدیث زه ورتلله او شپاړس ولس حدیث ورسره وو، دا دومره لویه فقه د حدیثونو خلاف تیاره کړې ده. حالانکې تاسو ته ما چېرته ذکر کړی وو، امام ابو حنیفه رحمه الله نن ټول امت دغه احسانمند دی. جوهلا چې د هغوی د خولې له صحیح اتباع قرآن څه پېژني، حدیث څه پېژني. مجدد الفصالي رحمه الله فرمایي د دیو مثال لغه چینجي دی چې په امرود یا په بله میوه کې کېږي، نو دیو خو د بهر دنیا نه وي کتلی، معمولي ځای کتلی وي، نو دیو وایي د دې نه به هم غټه دنیا وي. یو حدیث یې کتلی د نورو حدیثونو خبر نه وي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله لس لک احادیثو حافظ دغه مقلد دی، دغه متبع دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې په ټولو احادیثو باندې په شریعت باندې نظر او هغه فقه جوړه کړې دی، ډېر هغه مرتبې نه څه خبر دی. الناس اعداء لما جهلوا. برحال نو هغه خلق خو کلک خلق راغله داود غزنوي صاحب ته وایي وایي ستا د طالب ته هم ستا د وجې نه څه ونه ویله، موږ خو نه پرېښودو. ولې؟ ویله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د دین د یو دومره لوی امام په باره کې سپکه خوله وغځوله. داود غزنوي صاحب چې واورېدل سسټر راووت، د مدرسې نه خارج کړو او بیا یې وفرمایل ویل دا سړی به مرتد کېږي، کافر کېږي، به بیا به دی مري. ټیک یو هفته بس دی قادیانی شو، کم چې اشد کافر دي، سخت کافر دي، په ټولو کافرانو. بیا هغې نه پس مړ شو. چا ورته ویل حضرت صاحب تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دا به مرتد کېږي؟ ویې فرمایل ویل کله چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په شان کې ګستاخي وکړله، ما ته دا حدیث قدسي ذهن ته راغی، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. الله فرمایي څوک چې زما دوستانو سره دشمني کوي، بغض ساتي، عداوت ساتي، زه په خپله د دې سړي سره د جنګ اعلان کوم. ویل ما سوچ کوو زمونږ د جنګ اصول دا وي دنیا که زما یو چا سره جنگ دی، زه کوشش کوم د ده سره قیمتي څه دی چې دا ورنه سلب کم، دا ورله تباه کم، دا ورله ختم کم. نو علما وي چې دنیا خو د الله په نسبت باندې د معاشره پر حیثیت نه لري. د مؤمن سره قیمتي څه دی اندازه مې ولګول، هغه ایمان ورسره دی. علما وي د خو د الله سره جنگ ته راووتلو، اوس به الله د ده نه ایمان اخلي، دی به بې ایمانه د دنیا نه ځي. دا ډېر خطرناک څیز دی. ګستاخۍ نه موږ ځان وساتو، بېادبۍ نه. موږ د صحابه کرامو ادب به کوو، موږ د خپل دین د امامانو، امام اعظم ابو حنیفه، امام شافعي، مالک احمد رحمهم الله د هغوی ادب به کوو. لوی لوی خلک تیر شوي دي، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، پیر بابا، سوکنو بابا جی، دا څومره بزرګان چې موږ به ټولو ادب کوو. ها عبادت به نه کوو چې ورسو سجدې ورته لګو، طوافونه دي کوو، کاڼي به ځان مږو، مرادونه ورنه غواړو، دا به د الله نه غواړو. مشکل کشا حاجت روا زارب صرف او صرف الله دی. ومن نصر الا من عند الله، مدد صرف او صرف د الله د طرف نه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله صرف د تا عبادت کوو، تا نه مدد غواړو. د الله سره څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل لوی ذات نشته دی، لیکن هغه هم ویلا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قل او پیغمبر د خلکو د اعلان وکړه املک لكم ضرا ولا رشدا، استاسو لپاره د نفع او د نقصان مالک نه یم. نو چې کله رسول الله مالک نشو، بیا بل څوک مالک شي؟ مدد صرف د الله. لیکن د دیو به ادب کو، احترام به کو، معبود به نه ګرځو. او دویم نمبر محبت کې به غلو نه کو. اوس دیو چا به ادب احترام کو، لیکن د ادب احترام دا معنی نه چې سجدې به ورته لګو. د ادب احترام دا معنی ده یو چا ته راغلی سلام دی ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ خلک د ادب د وجې نه راښکته شي، راکټ شي. نو چې د رکوع حالت جوړېږي په دې کې دا بیا حرام دی، د سجدې حالت پکې جوړېږي دا بیا حرام دی. مخکې شریعتونو کې غیر الله ته سجدې تعظیمي جایز وه، زمونږ شریعت کې دا حرام ده. زمونږ شریعت کې هغه ټول صورتونه حرام دي چې باقي غیر الله ته د عبادت شی به راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو، اخیرني الفاظ په جمع باندې وو،
ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. الله دې په يهود او نصارو باندې لعنت ولېږي، دیو د خپل انبیو قبرونه هغه مزارونه دغه نه میلګا جوړ کړي او توافونه به کول، سجدي به کول، هغه ځکه عبادتونه ګرځولي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دعای کړي واخر اللهم لا تتخذ قبري وسنا يعبد، زما قبر نه بت نه جوړه چې خلک راځي ته عبادتونه کوي. نو زموږ شریعت کې حدود دي، هغه حدود کې بدن نه اوسېږو، الحاد نه بزان ساتو، د الله ولو د بیا د بینا په محبت کې به غلو نه کوو چې بیا ته تندې ورته وو، بیا ته رکوع ورته کوو، سجده ورته کوو. دیو چا لاس کولې محبت دې ور سره لاس ته نه ګلاس سره چوت کا خپل کا ته مټ ټیږي چې رکوع صورت ورته اختیار دا ټول صورتونه زموږ شریعت چې د افراط او تفرید نه پاک دی. الله رب الجلال دې موږ تاسو د الحاد نه مساتي او الله دې موږ د بدعات نه مساتي. ګورئ د خپل علماء سره ربط زموږ تبلیغي جماعت ولدي د دې په ذریعہ سره الله ډیر بدعات ختم کړل. بس امکه به خلکو د مزارونو ته ټول دین د مزارونو ته راغلی، ټول دین هغه دې ته راجمع شوی و. بس نو محترمو موږ به دین په داسې طریقې سره کوو چې هغه زمونږ دین خو کار آمد وي، دغه سینه چې مونږ پیسې مو لګو وخت هم خراب کو او هغه زمونږ د پاره الټه وبال وګرځي. الله رب الجلال دې عمل کولو توفیق